د کورمې مدني فعالانو د ګل پرز ویلي چې په سیمه کې موجود ځمکو شخړو ته حل په راوستلو کې عدم توجه د واکدارانو هغه رویه ده چې د علاقې امنیت په خطر کې اچولی دی. دا خبره دوی په داسې وخت کې کړې چې پر 31 جنوري مبینه د ځمکو په تنازع یوه بله خونړۍ جګړه وشوله. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د ځمکو په سر څو وارې د مختلفو قومونو او قبیلو ترمنځ جګړې وشوې چې نه یوازې قیمتي ځاني زیانونه ورسول بلکې ټوله علاقه تر خپل بد اثر لاندې هم راوستله، خو بیا هم حل په راوستلو کې سستی ښودلی کېږي. بلشخیلو والا واقعه وه، بلشخیلو په حسین آباد کې بیا د ماورې والا واقعه وشوله، ماورې نه بعد بیا د ګیدو و د پیواړ والا واقعه راغله، دې نه بعد بیا د ملخیلو د بشارې او اوس د سرسرنګ. نو مطلب د هر ورځ هفته کې په ورځو کې دغه مسالې مخې ته رسي او قیمتي نه قیمتي ځایونه ضایع کېږي او دې سره سره د کورمې امن ته هم لویه خطره جوړېږي په همدغو کیسو باندې. موږ د حکومت واکدارانو ته چې په دې باندې خاموش کېدل نه دي پکار او دې دپاره پکار یې چې څومره هم واکداران دي دې ته سنجیدګي سره وکړي. که څه هم دوی د ځمکو کشالې هواري په خبره کې د واکدارانو رول کمزوری بولي، خو کله چې هم هغلته ورباندې جنګونه پیل شوي نو سمدستي ورته د مشرانو جرګه جوړه شوې او امن بحال ساتلی. د پاړچینار محمود علي جان توري مشال لډیو ته وایي داسې ډول هڅې هیڅ فایده نه لري چې وینه ورباندې تویه شي او علاقه له بدامنۍ سره مخامخ کړي. حکومت همیشه د پاره واقعیاتو نورسته رسی یا خونریز فساداتو نورسته رسی ویل نه چې دا اقدامات دوی دینه مخکې اوچات کی چې کله داسې واقعیات نوي شوي هغوی فرایض منصبي دادي چې هغوی د عوام څوره مسلې وي حل کړي. د ضلع انتظامی دریز معلومولو زموږ هڅې ناکامه شوې. البته کامي سیملې ممبر ساجد حسین توري مشال لډیو ته وایي دا مني چې ځمکو کشالې د هوارۍ لپاره هغه شان کار نه دی شوی چې څرنګه ورته ضرورت دی. ساجد حسین توري زیاتوي کله چې په قبایلي ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ یا د شخړو متبادل نظام عملی شو نو دا تمه پیدا شوله چې مسالې به د حل لار ومومي، خو داسې ونه شول. قامي سیملې غړی دا هم وایي که لږ څه د حکومت رول کمزوری دی خو هغلته خلک هم تعاون نه کوي چې د شخړو حل په باهمي رضامندۍ راوباسي. تو څومره مطلب داسې غټ غټې مسالې راغلي دي که په لوور کې دي که سنټر کې دي که اپر کې دي اوسه پورې څه رزلټ رانغلو نو مرج نه بعد دغه مسالو سره موږ مخامخ شوي یو نو څه مطلب حکومت سره هم حل نشته دی او مطلب څه پوهېږو نه چې څه به کېږي. موږ په خپل منځ کې هم قبایل او کورمېوال تعاون نه کوو څه په کار دی یو بل حقوق مطلب څه خیال وساتو، یو بل قدر وکړو، یو بل پسې قدم کېږدو. په کورما کې د ځمکو لانجې اوږد تاریخ لري او هغلته په یو شمېر ځایونو کې قبیلې د ځمکو او غرونو دعوې هم لري چې ورباندې جګړې هم شوي دي. په 2008 کال کې د مري په سیمه ځایي مشرانو د امن یوه لوزنامه کړې چې پکې د ځمکو شخړو حل په کاغذات مال او روایتو راوستلو خبره شوې، خو تر اوسه د دې لپاره عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.